د زیمبابوے خلاف د افغانستان لوبډله په لومړني ټیسټ میچ کې کمپلیټلی ناکامه شوې ده. په 129 رنونو باندې د افغانستان ټوټل ټیم په زیمبابوے کې د زیمبابوے خلاف اوټ شوې ده. یو ټیسټ میچ ته په دې سیریز کې یو ټیسټ میچ ته او درې پکې ټي 20 میچز دي چې دا یو ټیسټ میچ نن شروع شو. نن پکې د لومړنۍ ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده چې د افغانستان بیټینګ کمپلیټلی کولیپس شوې ده. په ټیسټ فارمیټ کې د افغانستان لوبډله کې مطلب ډیر زیات کار دی. د افغانستان لوبډله چې کومه ده په ټیسټ فارمیټ کې انتهایی ناقص پرفارمنس ورکوي او ټیسټ میچ د ډیر کم هم کړی دي. په ټي 20 کې د افغانستان یو داسې لوبډله ده چې د ان ټیم له شکست ورکول شي. داسې لوبډله چې خو سترونګ لوبډله ده. په ون ډے کې او په ټیسټ کې د افغانستان لوبډله موستلی د سټراګل کوي او په ټیسټ کې همیشه د افغانستان لوبډله چې کوم دي خراب پرفارمنسز راغلي دي جی. نو په ټیسټ کې د افغانستان لوبډله لپاره چې په بیټینګ باندې زیاته خواریو کې بیټینګ یو ځل بیا فلاپ شوی دی. مکمل سکور کارت طرف له بوزم مکمل سکور کارت د افغانستان بیټینګ لاین اپ در سره شریکوم. تاسو به کمنټ لازمی کوئ د افغانستان په دې کم پلینګ 11 د پدې کې کم کلاړي پکار او کم نو پکار داغي حواله سره هم کمنټ لازمی کوئ. که تاسو ګورئ افغانستان فرست اننګ 127 باندې لس وړه کلاړیان اوټ او 32 ورونه وخلی دي جی. ابراهیم زدران په 23 بالو 19 رنونه جوړ کړی دي. ابراهیم زدران هم ناکام شوی دی. عبدالمالک 40 بال 30 رنونه خاص سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. لکه په ټیسټ کې په 40 بالو 30 رنونه خاص سټرایک ریټ دی. دا غریب چې کوم دی رن اوټ شوی دی. ګورباس په 37 بالو 37 رنونه د ون ډے اونته بیټینګ ګورباس کړی دی جی. ها ټیسټ یو داسې فارمیټ دی چې دا هر بیټسمن نشي لوبوله. غوړه کډیر خو بیټسمن په پټیس کې که تاسو ګورئ ای بي ډیویلیر تاسو واخلئ، شاهد افریدي تاسو واخلئ، کریس گیل تاسو واخلئ، دا کې لړیان په ټیسټ کې ناکام وو. ځکه ټیسټ یو داسې فارمیټ دی چې دا ډیر غټ زړه غواړي. زړه داسې غټ غواړي چې پکریز باندې به ته زړه نه تنګي. پکریز باندې به ټول ورځ کوشش کوي چې ټول ورځ لوب وکم. او دا نن سبا چې کوم بیټسمنان دي دا ټي 20 فارمیټ ولې دی دای پکریز باندې تنګي دی. ټیسټ هم دا ون ډے غونډه کوي د ټي 20 غونډه کوي. لکه تاسو ګورئ ګورباس په 37 بالو 37 رنونه جوړ کړی دي. شاهدی کپتان صاحب 14 بال 7. خیر کپتان صاحب خدا دای چې کوم کپتان دی شاهدی حشمت الله شاهدی دی ون ډے د ټیسټ غونډه کوي. خیر دا خو لا ټیسټ فارمیټ د ون ډے کې سټرایک ریټ انتهایی کم وي. باهر شاه 30 بال 12 رنونه. ززای چې کم دی 3 بال 1 وکټ کیپر بیټسمن. اسمت عالم 16 بال 8 رنونه. شرف الدین اشرف 3 بال 0. احمدزئی 15 بال 10. خلیل گلباز 13 بال 2. ضیاء الرحمن 1 بال 0 جی. نټ آؤٹ چې کم دی هغه احمدزئی پکې نټ آؤٹ پاتې شوی دی. که چېرته تاسو د افغانستان د بیټینګ وګورئ نو د کې د بیټسمنانو ډیر کم بالونه واخلي دي. 23 بالونه ابراهیم زدران واخلي، 40 بالونه عبدالمالک واخلي دي، 37 بالونه ګورباز واخلي او نور چا 14 بالونه دي، 30 بالونه 3 بالونه ډیر کم دی لوبول دي. ټیسټ فارمیټ کې بیټسمن زیات بالونه لوبي. تاسو د پاکستان کې ټیسټ میچ کتلی وی کې شان مسعود 176 بالو باندې 80 رنونه جوړ کړی دي. نو ټیسټ دا سی وی چې کې د بیټسمن پته لګي آی کې بیټسمن غزړو یا پکریز باندې تنګيږي نه. یو اور فول سټاپ بل اور فول سټاپ مطلب هغه پکریز تنګيږي نه چې ماشر بالو ول ورند مینه د کړي نو پرابلم. ځکه ټیسټ فارمیټ ته نو دغه رنګ افغانستان له هم پکار چې دای پکریز باندې د سټیچل از د کې دا بیټسمنان چې پکریز باندې زیات ټایم تیرول از د کې. خیر دا کوم د نیوزیلند بالنګ وګورو نیوزیلند ټوټل سلور بالونه سلور بازاران استعمال کړي دي. نګرا واچي اور 28 وکټ یوم نه مزور باندې 3 وکټ شي دی یو خبالر دی 11 اور 47 رن زم ور کړی دي. تنک چیوانګا 6 اور 29 یو وکټ او بریډ ایونز چې کوم دی هغه 10 اور 22 او 15 وکټ دی شته دي. بریډ ایونز چې کوم دی لس اور کړی او 15 وکټ پکې شته دي او ور کړی دي 22 رنونه. نو خبالنګ چې کوم دی بریډ ایونز کړی دی. خپه جواب کې ورپسې بیا د زیمبابوے بیټینګ هم روان شوی دی چې زیمبابوے په 130 باندې دوه کلاړیان اوټ او 38 اورونه دی واخلي دي او سره دوه کلاړیان اوټ. بریان بینټ چې کوم دی 9 بال شي چې دی شوی دی. بن کورن 110 بال 52 وګوره دی لویل چې ټیسټ لوبا 110 بالو باندې دی له 52 رنونه جوړ کړی دي. نو تاسو خپل وای دا ګورباس چې کلا پکریز باندې ولاړ او د 110 بالونه وخی نو دی په کم از کم 70 80 رنونه جوړای. ځکه هغه چې کوم دی تیز لوبه خوخی. نیک ویلچ 90 بالونو باندې 49 رنونه لکه تقریبا 90 بالونو باندې یو کم 50 رنونه د جوړ کړی دي. برندن ټایلر په 21 بالونو 28 رنونه چې دی هم پکریز باندې موجود دي. دا بن کورن او برندن ټایلر چې کوم دی دا دواړه ښه بیټسمنان دي. د افغانستان لپاره کار چې د وکټ زر تر زر ترلاسه کی. خاطر بیا نورم د سره لکه کریج ایرون چې کوم دی کپتان سیب د زیمبابوے کپتان د دامخه کې لاړی دی. سکندر رضا دامخه کې لاړی دی. لکه دا زیمبابوے لوبډله چې کومه ده دا مال د افغانستان په دې ټیسټ لوبډله باندې مضبوط ښکاری. ځکه افغانستان بالنګ لاین اپ تاسو ګورئ د کې دا څنګه غټ نوم نشته دی.
چې سړی و یو دا بادر به وکټ والی او دا بادر به میچ بدل کی یامین احمدزی 11 اور ور کړی دی 34 رن دی ور کړی 2 ور پکې میډن ویک کړی دی ضیاء الرحمن 13 اور 35 2 وکټ شرف الدین اشرف 3 اور 14 اسمت عالم 6 اور 12 خلیل ګرباز 5 اور 31 نو دا مکمل سکور کارت ضروره یو ټیسټ صرف په دې سیریز کې او د دې ټیسټ ګټلو زیات چانسز دا وخت زیمبابوے سره دي ځکه زیمبابوے 130 کړي 2 کھلاڑیان آوټ دي د 40 وړه کھلاڑیان آوټ کیږي تقریبا 200 خو ډیر پاسانه باندې دی کوي که 300 سکور کو نو افغانستان باندې ډیر غټ لیډ ورواړي بیا افغانستان لدی میچ ګټلو د لپاره کم از کم په سیکنډ اننګز کې 400 500 رنونه کول به پکاري کچري د زیمبابوے په 200 250 پورې راټول کی اعلی او که زیات سکور کو زیمبابوے 300 350 بیا افغانستان لا په سیکنډ اننګز کې 600 پورې سکور پکار دی 600 پورې سکور زکه د دې کې با سلیډ هم دای نه کټ کیږي نو دا مکمل سکور کارت دی د دې حواله سره تاسو سره ده په لکه مترای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ